او مرض څه دی د ټولو نه اولی مرض خو احتیار شو دا چغي وي سره زما د ټولو نه اولنې کار هغه د ټولو دا دی چې مرض خو د ادارې دلته رسیدلی ولې دي وجه یې خولې شي چې وجه یې اوخه او بیا د هغې علاج هغه اوخه او دې خلکو ته ووایي دې مشرانو ته چې دای مرض دی او د دې علاج دا پکار دی نو ایسه جرنده خراب او سنې ني د دې ادارو کنن دا حالت دی نو زما دي سیاسي مشرانو سره زما دا عوام چې دا کم پروډونو کله ودرېږي او کله احتجاجونه کوي د دې په کې لاس دی د دې نه دا خالی نه ده ځکه چې دلته کې غیر قانوني برتیان شوي دي او دلته کې د لسو پځې سل کسان هغه ملازمین برتی شوي دي په واکانو کتونکو نن نوخار ډیچو آفس کې ملازمینو احتجاج کولو ملازمینو مطالبه دا وه چې زمونږ د څلورو میاشتو نه د ضلعي چې کوم د صحت سربراه دی ډسټرکټ هیلث افیسر انشته د هغې وجې نه زمونږ ټول کارونه په ټپو دي دفتري امور هغه هم ولاړ دي صحت چې کوم سهولیات دي په ډېر زیات کارونه داسې وي چې هغه په رورل هیلث سنټرز لا واړه هسپتالونه چې کوم د ضلعي دي نو هغه هم بې موره بې پلاره دي دې ټایم کې پوره محکمه صحت هغه که مونږ وویلی شو نو بې موره بې پلاره چلیږي او سربراه نشته زمونږ میډیا ملګري هلته تللي وو او دا هغه دی کوریج یې وکړو بنیادي خبره دا ده چې د تېرو څلورو میاشتو نه زما ډیچو آفس بغیر سربراه ولې دی او آیا حکومت دا تقرري نه کوي که نه نور څه وجوهات دي ډېرې زیاتې خبرې داسې دي چې هغې باندې لبکشایي پکار ده زما چې کوم ملګري تللي وو نو چې دومره سوالونه یې کول دا سوال هم دی له اوچتول پکار و په دې باندې ولا دلیرانان داسې خبره پکار وه چې ولې څه چل دی دا ډیچو آفس ته نن څوک غاړه ولې نه کېږي او دې کې چې کومه تباهي شوې ده او دې کې کومه بربادي شوې ده هغې بربادۍ هغه ټیکولو ته څوک غاړه نه کېدي او ولې نشي ټیک کېدی دغه اصل غټه وجه ده چې زما د ډسټرکټ هیډ کوارټر ډسټرکټ هیلث چې کوم آفس دی ډیچو آفس هغه بغیر سربراه چلیږي او عارضي طور باندې پکې ډاکټر ابوذر صاحب ناست دی خو هغې سره خو دغه ایڈمنسټریټیو اختیارات هم نشته او نه دا چې کوم معاملات دي نو هغه سلجاول او هغه ټیک کول دا یو ډېر لوی چیلنج دی زما د محکمه صحت نوخار زه په دې باندې ووایم چې دا دې کې ډېر زیات داسې مسایل دي چې هغه ټیک کول او هم چیلنج دی نه دا زما ایم این اګان ایم پی اګان ټیک کولی شي او نه ښه نه ښه افسر چې راولي هغه به هم ټیک نه کړي د هغې وجه دا ده چې دلته کې لا تعداده د کلاس 4 چې کوم فوج برتي شوی دی نو د ټولو نه غټه وجه هغې کې ماته دا ښکاري چې ګټه کمه ده او پیسې نشته دغه آفس چلیدل دا یو چیلنج دی مطلب دا دی هلته کې ضرورت که د 100 کسانو دی نو پکې 100 کسان برتی دي دا به څوک سنبالي دا به کوم ځای ته راځي بیا ورسره دا چې کوم پولیو ورکرز دي هغه هم دې ټایم کې یو چیلنج جوړېږي وخت تر وخته نو ما ته ښکاري دا چې دا ډیچو آفس نوخار راتلونکي وخت کې هم دې ته څوک غاړه نه کېږي ځکه چې دلته مسایل دي او هغه مسایل د ټولو نه مخکې چې دغه مسلې حل کړي زما صوبایي حکومت دا دومره حد له دا جوړ کړي چې یو افسر راشي او دې کې او بیا ولا اختیارات ورکړي او اختیاراتو سره بیا زما ایم این ایم پی ای هغه هم د دې تسلي ورکړي او د دې ضمانت ورکړي چې تا آفس چلوه زه به پکې مداخلت نه کوم نو یو داسې مداخلت چې هغه د روزمره د زمانو نه زمونږ ادارو چې کوم اصول دي دا را رواني واړه لیول باندې تبادله وکړه د افسر هلته کا د افسر د اهل کار دلته کا دا معمولي شیزونه دي لا یو نور څه برتیانې مرتیانې وي هغې کې ولې دغه وکړي خو چې فرض که داسې شی وي چې سنډا سفر ته وخېږه یو کار نه کېږي او هغه وکړه نو دغه شیزونه بیا دفترونه د تباه کوي او د ادارې غټې ادارې هغه تباه کوي دې ټایم کې زما د نوخار د ډېرو ادارو دا حل دی چې قاضي میډیکل کمپلیکس که تاسو ګورئ نو هغې کې عملا زه وایم سروسز معطل دي دلته کې په عرضي طور باندې تعیناتیانې دي که هغه په محکمو کې دي که په اسپتالونو کې دي نو یو کس راولي 2-3 میاشتو له او په دوکانو ګلګلې پخوي
نه هغه اداره ټیک شي او هغه نور هم خراب شي. مطلب دا دی هغه ټیک کیږي کوم دی تر کومه پورې چې د مرض علاج نه شوي، د مرض تشخیص نه شوي، تشخیص نو علاج به څنګه کیږي. نو زما دی ټول سیاسي جمهور له پکار دي یا زما دی میډیا لم پکار دي چې اول تشخیص شي چې مرض څه دی او چې مرض تشخیص شي نو بیا د هغې علاج وښولی شي چې علاج یې څه دی ټیک کېږي به څنګه. نو بیا په دې باندې د سیاسي جمهور پریشر دباو دا به وله کار ورکوي او دا ادارې به ټیک کېږي ګني. ټول نوښار نه دې ټایم کې راجواړه جوړه ده. زمونږ واړه هسپتالونه هغه د دې نه هم بدتر دي، پکې مس منیجمنټ دی، بیډ ګورننس دی او د هغې وجې نه ادارې تباه او برباد دي او هلته کې کم سهولیات دي د هغې فقدان دی او لرې نه ده چې دا به بالکل ټپ دا ادارې ودرېږي. لکه نن که مونږ ووایو ډي ایچ او آفیس هغه مکمل طور باندې ټپ ولاړ دی ځکه چې ستا دفتري امور چې کم دسخط والا پکاري د سربراه چې هغه نه کېږي نو څو میاشتو پورې به داسې په توکانو ګلګلې پخې شي، اخري به دا خلک کار پرېږدي، دا به روډ ته راوځي. خو د دې سره زه مطالبه دا کومه چې اول دې تشخیص وشي بیا د علاج وشي او دا زما د ټولو نه زیات چې کوم د قومي او صوبایي اسمبلی ممبران دي دا د هغوی دپاره چیلنج دی چې دا د زر تر زره ټیک کړي. یعنې دا ضلع دا نور هم خرابېږي، دې کې حالات ورځ تر ورځ ابتر کېږي او دا هسپتالونه، دا سکولونه، دا تعلیم، صحت، دا بنیادي شیزونه دي. نو چې دا درته ودرېږي نو ته به څه کې لکه کم سرویسز به ورکوي؟ صرف دغه اوټ اچول او اوټ ورکول او اوټ مو ورکوه، اوټ واچو اوټ ماچو، دا شی به پاتې شي. د ټولو نه اولنی شیز چې کم شیز دپاره ووټ کېږي، الیکشن کېږي نو هغه خو بنیادي هم دې دپاره کېږي چې جي زه به تاله د دې ضلعې حالت ټیک کوم، تا ته به اسپتال ټیکي، تا ته به اوبه صفا میلاویږي، تا ته به چت سهولت میلاویږي، تا ته به انصاف میلاویږي، تاڼه کې به انصاف وي. نو چې دا ټول نی نو دا نوښار تماشه نه ده، دې نه به ورځ په ورځ د ادارو نه نورې تماشې نه جوړېږي. نو وختي ما دا شی کتو او خپم شوم ورته چې د محکمه صحت نوښار ملازمین هغه احتجاج شروع کړو. خو احتجاج دې سره دغه ملازمینو له او زما د میډیا له دا هم پکار دي چې دا احتجاج ولې دی په دې باندې کولو خبره وشي. بیا د ملازمینو له پکار دي که دی کیمپ هم لګوي او که دی احتجاج هم کوي نو هغې کې د باقاعده وایي دا اعلان دی وکړي چې دا ولې کېږي، اداره دې ځای ته رسېدلې ولې د اصل تشخیص دی وښیي، بیماری دی وښیي چې بیماری دا ده او علاج دا پکار دی. نو بیا به دې ته افسر راځي، ګنې دلته کې ډېر ښه افسران شته په دې صوبه کې، په دې ضلع کې. او که داسې نه نو تا له پنجاب نه او سند نه او بلوچستان نه افسران راولي دا به دله ټیک کوي او لا به ورته څوک فوجي کښېنئ چې راشه بس اوس پې ګاڼه وچلوه. د دې نه بغیر خو ما ته بیا بل علاج نه ښکاري.